زما دا محله والو خبرو ما ته دا نه وای چې استادو خیر دی حکومت ته دا چل واغه چل زه حکومت نه منم زه حکومت تاسو منه زه ګوره حکومت نه منم نه کرونا منم نه حکومت منم او دا موجوده بيدین حکومت خورو منه بالکل نه منم ما ته ګوره دا نه وای چې استادي ته خیر دی او شپک پټه لري ودرېګو یو شپک پټه داسې وکاو خیر دی نن شپک کسه مونږ وکړو نن شپک که کوم سړی دا وایي نو خبر نه بالکل زه د حکومت چاله ماله د خدای پاک په عبادتو کې نه منم دا موږ دومره بې غیرته شو زه د خپل عزت دپاره لیږی ما که څوک راته کنځلوږي نو خبرې ورسره نه کوم او چې زما د پیغمبر د سنتو د ماتولو کوشش خلک کوي او زما د دین پورې ټوکې مړه دا د مسلمان د ځان نه څه جوړ کړو دا مسلمان څه کوي خو چې امریکا راته څه وایي نو هغه کوو چې مغرب راته څه وایي نو هغه کوو د مغرب په خبرو پسې لیږیا یو ځان له څه کار کتلی دی بالکل یو خبره نه د یو تاڼهدارو نه د یو ایسیچو نه د یو پولیسو نه د ایسیو نه د ډیسیو نه د ډي سي پي نه د ډي پي یو د یو خبرې منلو ته هم زه سږ کال په دې څیزونو کې نه یم تیار چې دا چل دې وشي که کېږي نو بس ماله دې وشي او تاسو دې نه خلاص یې نو انشاءالله الرحمن الرحیم. زه عبدالمجید چې کوم الفاظو د کرونا په حواله باندې یا د انتظامیې په حواله باندې کوم مانه ویلي شوي دي نو د هغې الفاظو په وجه که انتظامیې ته د هغې زړه تصدق او درد رسېدلي نو د هغې زه معذرت کوم. کرونا یو حقیقت دی، دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ له پکار دي چې الله تعالی به طرف ته چې کوم دي نو رجوع کړو، رجوع الله، احتیاطي تدابیر اختیار کړو. انتظامیه زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو د خدمت دپاره لګیا ده، دوی خپل خدمات سره انجام کوي او کرونا یو حقیقت دی. لہذا زما خپل یو ورور چې کوم دی نو د کرونا شکار دی او هغه چې کوم دی نو مونږ باقاعده کرنټاین کړی دی او چې نور څونه مسلمانان په دې مرض شکار دي نو الله دې هغوی ته صحت ورکړي او چې کم بچ دي نو الله دې هغوی محفوظ وساتي. والسلام.